الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درته الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانې دا درې درسونه موږ د علم الکلام قدیم څه مباحث تاسو مخې ته بیان کړل سناسو تاسو ته دې باره کې معلومات مخې ته راله معتزله او په باره کې داسې بعضې فرق باطله مخې ته دا موږ ذکر کړي مختصر د علم الکلام قدیم بعضې مباحث چې دا د الحاد سره مناسبت خوري. اوس راځو واپس خپلې موضوع ته چې موږ د مغربي موږ چې رد کوو د الحاد د جدید الحاد رد کوو. الحاد خو د قدیم زمانې نه را روان دی خو د موږ چې کوم مد مقابل دی نو دا څه دی دا جدید الحاد دی. نو جدید الحاد د مغرب نه راوچت شوی دی. چېرته نه د مغرب نه راوچت شوی دی. نو موږ به مغربي ژوند پیژنو تر څو پورې چې تاسو د مغربي ژوند د مغربي چې کوم شاخونه دي تاسو خو ویلي دي سیکولریزم لیبرلیزم سوشلیزم کمونیزم هیومنیزم تاسو ویلو هغه په یو ځل ویلو باندې هغه نه یادېږي څه کېږي په یو ځل ویلو نه یادېږي هغه به بار بار تاسو ځان سره اړوئ. دوستانو د مغربي فکر او فلسفې درې مقاصد دي. څه شی دي؟ درې مقاصد: ازادي، مساوات او ترقي. دا درې خبرې یورپ ته د ایمان درجه لري. څه شی د ایمان درجه لري. نو د دې بیا د ازادۍ دوه اقسام دي، یو انفرادي ازادي ده او یو اجتماعي ازادي ده. بیا به موږ نن وایو چې په اسلام کې د ازادۍ مفهوم څه شی دی او دوی د ازادۍ نه څه مطلب اخلي. نو په دې به خبره کوو. بیا به موږ دا وایو چې د مسلمانانو معاشره کې به الحاد ولې خورېږي، ولې موږ سره یو کامل دین موجود دی. موږ سره کامل دین موجود دی چې د معاشرې د هرې مسلې حل پکې موجود دی. بیا ولې زموږ بچي الحاد طرف ته ځي، څه سبب دی، هغه اسباب به وایو. نو مولوي صاحب عبارت سره وایي چې سبب ډېر وي او د مغربي فکر فلسفې مقاصد درې څیزونه دي. د مغربي فکر او فلسفې مقاصد درې څیزونه دي. کوم چې د مغربي فکر او فلسفې ته د ایمان درجه لري: اول ازادي، دویم مساوات، دریم ترقي. په دې درې اصولو باندې مغرب ټول معاملات چلوي. که په کوم عمل سره په دې ازادي، مساوات او ترقي کې زیاتوالی کیږي هغه اختیاروي، که هغه د نورو قومونو په نس جرم ولې نه وي. د دې اصولو دپاره دوی یو عالمگیر قانون جوړ کړی دی، کوم ته چې دوی د انساني حقوقو نوم ورکړی دی. په دې قانون باندې عمل کول د ټولو ممبر ملکونو ذمواري ده. اوس ولې د انساني حقوقو نوم ورکړی دی چې هلکه به د هر سړي حقوق برابر دي؟ دا خبره د دوی دروغ ده. مسلمان ته دوی حقوق نه ورکوي. څه کوي؟ دا قوانین د خپل ځان لپاره جوړ کړي. ښه ته یې وایي چېرې په یورپ کې مساوات دي، هېڅ مساوات پکې نشته دی. په مغربي ژوند کې مساوات نشته. هغوی ښځو سره څونه ظلمونه کوي، په ښځو باندې کارونه کوي. ښځې دفترونو ته تر دې پورې چې په پټو کې پې ذمېداري کوي، تر دې پورې چې په میلونو کې پې کارونه کوي، تر دې پورې چې ډریورۍ پې کوي، تر دې پورې چې د ښځې کوم حق و چې حق د ازادي دا وه چې دا څه وکړي، دا د خپل اولاد د خپل خاندان پرورش وکړي. د څه وکړه؟ غلام یې کړه. په قدیم زمانه کې تاسو کتابونو کې ویلي دي چې ښځه وینځه به پوره لباس نه اغوندي. مغرب د ښځې نه دا ازادي اخیستې ده. که ښځه پوره لباس واغوندي بیا ورته دا قدامت پسندۍ نظر سره ګوري. د مجبورۍ نه بربنډه ګرځي. څه کوي؟ بربنډه نیم لباس اغوندي دې دپاره چې یاره بس خلک به راته بیا قدامت پسند وي. نظر یې داسې خور کړی دی چې هلته که یوه زنانه په خپل اختیار سره حجاب کول غواړي هغه ازادي هغوی نه سلب کړې ده. باقاعده که هغوی چېرته په کارو دغه کوي قبضه کې کار کوي نیمه تنخوا ښځې له میلاوېږي. څه کوي؟ نیمه تنخوا. که ژوند تېروي خاوند ورته وایي چې 100 روپۍ د کور کرا ده 50 به څه پیدا کوې 50 به زه پیدا کوم. که ژوند تېروي خرچه کوي ښځه خاوند ورته وایي نیمه به ته خرچه کوې نیمه. په ریلیشنشپ ژوند تېرېږي پارټنرشپ. او مسلمان څومره ښایسته معاشره ده، موږ یې ګټو او ښځو لی راوړو. ښځې په عزت سره په حیا او په غیرت سره کېنولي. اوس الټه شوی دا نظام به موږ ته وایي چې تاسو ښځې بار راوباسئ. نه، زموږ ښځې په عزت کې ناستې دي. زموږ ښځې چې د خپل خاوند د خپلو بچو د خپل پلار او مور خدمت کوي دا څه شی ده؟ په قید کې ده. او که به ښځه چې راولي د پردو سړو خدمت کوي دا آزاده ده. نو دا عقل مني؟ نه. دا علماو له پکار دي چې په دې باندې بیانونه وکړي. فیمینزم زما چې دا کوم کتاب دی فیمینزم اور اسلام کا تقابل، ما الحمدلله په دې سره په تفصیل سره په دې کې تقریبا 1500 صفحې کتاب دی. په تفصیل سره په دې باندې ما دا خبره کړې ده چې د اسلام اصول دا د ښځې دپاره ازادي ده او د مغرب دا اصول د ښځې دپاره غلامي ده او قید دی. دوستانو ښه نو درې څیزونه دي
په دې درې سيزونو باندې دوی څه کوي معاملات چلوي دوی چې دا کوم انساني حقوق دي دا ټول د خپل ځان دپاره دي او د ظالمانو دپاره دي غریب سړي ته پکې حق نشته دی اوس راځو دوه د مغربي ازادۍ به دوه اقسام دي اوله انفرادي ازادي ده او دویمه اجتماعي شاباس د مغربي ازادۍ دوه اقسام دي اول انفرادي ازادي چې دا د مغرب فلاسفه د منفي ازادۍ سره تعبیروي د انفرادي دوی وایي چې دا منفي ازادي ده دا د دوی یو اصطلاح ده مطلب یې څه دی د انفرادي ازادۍ مطلب دا دی چې د حکومت او د معاشرې د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصله ده او انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي کولی شي یعنی خپل خیر او شر تخلیق خپل خیر او شر به ځان له تخلیق کوي موږ څه وایو خیر او شر مخکې نه متعین دي اختیار یې تعالی درکړی که خیر اختیار یې که شر اختیار یې دوی وایي نه خیر او شر به تخلیق کوي ځان ته دا د هیومنزم فلسفه د دوستانو او په دې انفرادي ازادۍ کې د دنیا یو طاقت هم دا نشي منع کولی که ریاست وي او که معاشره وي که والدین وي او استاد او مشر وغیره وي نو لهذا په دې انفرادي ازادۍ دایره کې دا خود مختار دي او که څوک پکې مداخلت کوي که پلار وي یا خاوند وي یا ښځه هغه به مجرم وي د انفرادي ازادۍ خاوند د ښځې نه تپوس نشي کولی یو ملحد سره زما مناظره وما چې ستا ښځه بل چا سره تعلق ساتي ته به څه کوې زه به یې پرېږدم وایي ته غټ دلی وایي دا اخلاقي جرم دی دا زما ښځه به وایي په اخلاقي جرم کې مبتلا یې نو ما ورته ویلې تا ته دا جرم ښکاري ستا ښځه وایي چې بهی دا زما ازادي ده تا سره هم تعلق ساتم او پردو سړو سره هم تعلق ساتم یو ملحد راته ویلي وایي زه هېڅ پروا نه کوم که زما پېغله لور بغیر نکاح چا سره ژوند تېروي وایي ته غټ دلی نو وایي نه تاسو معاشره داسې ده موږ که معاشره داسې موږ مسلمانان یو خو دې سره پښتانه هم یو موږ د خپل کور مخې ته هم څوک نه پرېږدي چې زموږ کور مخې ته چوکاټ واچو کېږي ته پاسې کې ستا خور لور باندې بل چا لاس اچولی څه کوې چې ازادي ده څه کوې چې زه ملحد یم ستا په ملحدتوب دی لعنت یا مخکې د انفرادي ازادۍ دایره نو ځکه هلته خاوند هلته دوی یو کله چې واده کوي دوی یو معاهده کوي لیکل کوي معاهده لیکل کوي چې بهی زما به خپل اختیاري ستا به خپل اختیاري د یو په بل په کار کې به کار نه ساتي خاوند د ښځې نه تپوس هېڅکله نشي کولی دا یقینا خبره ده دا غټ د بې غیرتوب ژوند تېروي دا خلک دا یورپي قومونه انفرادي ازادۍ دایره کې هر یو انسان ته د کار کولو اجازه دی د کم نه چې د نورو خلکو ازادي نه متاثر کېږي لهذا که څوک سرعام زنا کوي زنا دې کوي بس دا د خپل کار دی بس هلته پراته ښه مزدار بس بربنډ ګرځي او که زناګانې کوي سرعام یې کوي پروا یې نشته دا زما وایي انفرادي ازادي ده زناورو سره ودونه کوي دوستانو شراب جواري کول غواړي او د دې انساني حق دی دې ته وایي چې دا د انساني حقوق دی او دا پکې ولی الله دی هلته ټول ولیان دي څه دي زموږ په معاشره کې خو ځینې ځینې ولیان پیغمبران کړه او په دوی کې هر سړی ولی دی ولې چې دا وایي چې دا انسان آزاد دی دا چې څه ځان ته غواړي بس دا د خیر دی شر په دنیا کې د سره نشته دی نور څوک یې نشي منع کولی ځکه د انسان چې څه ځان ته خوښ کړل دا خیر دی بل چاته پکې مداخلت کول اختیار نشته دی دا تعارف او تهذیب مغرب او دا کتاب ورپسې دا پیدا کړي دا ورپسې دې کې ډېر وضاحتونه پکړي د انفرادي ازادۍ نتیجه سره وتله دوستانو کله په یو مخصوص دایره کې چاته انفرادي ازادي ورکړی شي د هغې نتیجه دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او شر تمیز ختم شي او کنه د خیر او شر تمیز هره معاشره کې د خیر او شر تمیز موجود دی په مغربي قوم کې د خیر او شر تمیز ختم شي نو هغه غلط نظر سره کتل به جرم وي د غلط نظر سره کتل جرم وي او د هغې منع کول ډبل جرم دی په هر معاشره کې د ښه او بد تمیز وي لیکن د مغرب د ازادۍ د ښه او بد تمیز ختم کړو ځکه خو هغوی په مسلمانانو حمله کوي او وایي دا زموږ خپله خوښه ده چې هر څه کوو موږ دا زموږ خپله خوښه ده دویم نمبر دویم قسم ازادي هغه اجتماعي ازادي ده دا خبره کېږي خو ما سره وخت نشته کتاب ډېر پاتې دی وخت لږ دی چې کتاب ختم مغربي فلسفه اجتماعي ازادي د مثبت ازادۍ سره تعبیروي مطلب یې دا دی چې کومه انساني معاشره په حیثیت مجموعي کومه فیصله وکړي د دې منل په ټولو لازم دي لهذا که کومه معاشره یا ریاست کوم قانون جوړ کړي او کومه فیصله وکړي که موږ ته دا د اجتماعي ازادي یا اشتراکیت او قوم پرستي په شکل کې په نظر نظام دی لکه اشتراکي نظام کم یو دی د دې باندې څوک دی ویلیم دی یرکړم دی کارل مارکس نه دی د دوی سي دي کنه کمونیزم او سوشلیزم په شکل کې په نظر راځي اشتراکیت دا حق مزدورانو ته ورکړی دی چې مزدور په حیثیت طبقه کومه فیصله وکړي موږ به الحاد مناظرې کوو نو الحاد به څه مناظرې کوو چې تاسو د مغربي فلسفې نه خبر تاسو یرکړی دی دا ورپسې تربیتي مناظرې مجالس هم چې کوي دا کتاب باول نه ګورئ دا بنیاد دی چې دی دا بنیاد دی دا بار بار ځان سره مطالعه کوئ دا
دا د سیات کې لکه سورۃ فاتحه غونډه کې ځکه چې دا د دې دا اصول دیات کته په ډېرې مسلې په دې باندې کولای شي زردا اشتراکیت دا حق مزدورانو ته ورکړی چې مزدور به حیثیت د طبقه کومه فیصله وکړي هغه به منل کېږي او قوم پرستي دا حق انسانانو ته ورکړی دی چې په کومه خطه کې یو قوم فیصله وکړي او قومونه د خپل سرحداتو کې دننه د دا یو اوس قام په سرحداتو یې تقسیم کړي منګه د اسلام سرحد شپږ 50 ملکونه دي خو منګه یې څه وکړو جغرافیه کې تقسیم کړو دا پلانکې کام دی دا پلانکې کام دی دا پلانکې بچ دې څه فیصله وکړه بیا دننه دا دننه یو قام دی په دې کې دننه یا بیا جمهوریت بیا جمهوریت دی او وطنیت اجلاګان او عام انسانان به یو تل کې تلل کېږي زمخ کې او وطنیت قام پرستی شروع کېږي لهدا کوم او ملک چې کم قانون پاس کړي بل چاته پر اعتراض کول حق نشته دی او دا قوانین یورپ د ځان لپاره جوړ کړي دي ځکه که مسلمانان یو اسلامي قانون باندې عمل کوي نو دوی په هغه اسلامي ملک باندې زور اچوي چې دا قانون ختم کړي په دې کې د انسان ازادي متاثر کېږي لیبرل حکومت هر یو قانون پاس کولی شي لیکن مغرب په دې اجتماعي ازادي باندې برقرار پاتې نشو که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراض کوي دا دوی وایي دا د انساني ازادي خلاف دي مثلا پرده شو یا پرده شو یو زنانه په خپل اختیار سره پرده کوي یا مسلمانان یو زمون خويندې باندې پرده کوي دوی وایي دا د څه شي دی ازادي منګو دا په خپل اختیار سره په پرده کې بعضی چیزونه میوجات په پرده کې ښکاري لکه بادام شو یا داسې چارمغز شو یا داسې نور چې څونه دغه دي یا دا میوجاتو کې تاسو ګورئ لکه کیلې شولې کینوان شو ته د دې سیو نه دا پرده لري که پوستکی ته لري که څه به کېږي خرابېږي به که نه به خرابېږي نو بعضې څیزونه الله داسې پیدا کړي چې په پرده کې ښایسته ښکاري خوند کوي پرده ته لري که خرابېږي داسې زنانه هم ده چې دا د بې پردې د کړو بار د راویستله په معاشره کې د فساد پیدا کیږي یا د اسلامي احکاماتو نفاذ کوم حکومت لازم وي زنا کې خوند دی د ملحدان څه وایي زنا کې خوند دی نو موږ دا خوند بیا ښځو له ولې نه ورکوئ بیا خپکې پښتانه خو دي خو بعضې پکې غیرتیان دي خو څه پکې طلګان هم شته دوی هغه قانون نافذ کولو ته نه پرېږدي بعض فلاسفه وایي انفرادي ازادي اصل ده یعنې منفي ازادي چې انفرادي ازادي اصل ده او بعض فلاسفه وایي چې مثبت ازادي بهتر ده په دواړو کې د دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده دواړو درجو کې انسان ته د خدای درجه ورکړې شابه چې دا څه کوي او څه اختیاروي هغه ته اختیار حاصل دی په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده زر په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا ته د اسلام وي یا بل کوم دنیاوي مذهب وي چې وي د زرهاو کلونو تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي او څومره فکرونه تیر شوي دي د مغرب د ازادۍ نه جدا دي بلکې اسلام کې د ازادۍ مفهوم دا دی چې هر یو انسان د خیر او شر په اختیار کولو کې آزاد دی یعنی خیر او شر شریعت مقرر کړی دی انسان ته ازادي حاصله ده خیر او شر هم متعین شوي دي خو تا ته اختیار درکړی که خیر اختیار او که شر اختیار چې په خپله خوښه خیر او شر منتخب کړي څوک چې خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی او څوک چې شر اختیار کړي هغه بد انسان دی په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم خو خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې دی فرق دا دی او د اسلام په نظر کې د خیر او شر دا فرق دا بعضې پوینټونه ځان سره یاد ساتئ تاسو د الحاد دا کوئ را روان وخت کې به تاسو بحث مباحثه راځي یو سړی به وایي چې زه داسې داسې دا واړه واړه فرقونه د مغربي فلسفې درته مې ویلي چې دوه ډلې دي سیکولریزم سیاسي نظام دی بل څه نظام وایي کیپیټلیزم معاشي نظام دی دویم اشتراکي نظام سوشلیزم وایي را سره سوشلیزم اقتصادي نظام دی کمونیزم سیاسي نظام دی داسې دې ته دلته دا په نوٹ کې چې د مغربي ازادۍ مقصد څه دی خیر او شر انسان تخلیق کولی شي هغه څه وایي خیر او شر تخلیق کولی شي نو دا بعضې خبرې ځان سره بالکل یاد ساتئ په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم خو د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې دی او د اسلام په نظر کې د خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې نه دی نو دا بنیادی فرق د اسلام هم ازادي ورکوي خو هغه انسان ته به ښه نسبت کېږي یا د بد نسبت کېږي او د مغرب د ازادۍ مفهوم کې ښه او بد نشته دی ازادي مذهب څه شی دی دوی وایي چې په مذهب کې ازادي ده د ازادۍ مذهب څه مطلب دی د ازادۍ مذهب د نعرې مطلب دی ټول مذهبي اقتدار او اصول اقدار دي د اصل کې دا اقتدار د تاسو خوا کوي اقدار او اصول به ختم شي ټول مذهبي اقدار او اصول به ختم شي کوم چې مذهب مقرر کړی دی دین اسلام خو یو مکمل ضابطه حیات دی او مغرب تصور د آزاد دی ازادۍ د دې بالکل مخالف دی د ازادۍ دعوه کوونکي هغه څیزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام کړی دی لکه اول زنا دی وایي که نه اول زما یو مولوي سره مناظره وه ما ته مفتي صاحب زنا خو دې ته وایي چې په جبر سره وشي چې ولک او جنۍ رضای نو دې ته زنا نه ویل کېږي
نو دی جناب رضا دا اوس څلور کاله دوی په مخکې موږ دا لیکلي وو، دا نن دی دا خبرې کوي موږ دویم ته. لواطت د دوی په نس جایز دی. دریم انسان خپل دین دی وایي بدلولو دا کې خپل آزاد دین دی. دی بدل کی کنه یار، مذهب ازادي ده یار، ته په عیسایت عمل کې، په یهودیت عمل کې، بس اختیار ورکړه دی ماشوم ته چې به دا په کوم دین عمل کوي. دی وایي چې دا جمهوریت د څه دی، جمهوریت دی. ووټ د کله یو نه ورکوه کله بل نه ورکوه. څلورم د دین په هر یو مسله کې که هغه د هغې تعلق د عقیدې سره وي یا فروعي مسله وي، په هغې باندې دوی اعتراض کولی شي. پنځم که چا یو دین اختیار کړی وي نو نور دینونه هم اختیار کولی شي، پابندي پکې نشته. شپږم انسان به د هر قسمه مذهبي پابندۍ نه بری وي، یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي که دا په دې مذهب عمل کوي او که نه کوي. اووم د انبیاء کرامو علیهم السلام په باره کې هر چاته هر قسمه رای ورکولو اجازت حاصل دی. که څوک د انبیاء کرامو علیهم السلام ګستاخي کوي نو دوی د هغې دفاع کوي او وایي چې دا د خپل ازادي رای ده، چا ته پکې د مخالفت کولو یا سزا ورکولو اجازت نشته دی. اتم نمبر اتم څنګه چې سړی څلور نکاحګانې کولی شي نو همداسې ښځو ته هم دا اختیار حاصل دی، او څنګه چې سړي ښځې ته طلاق ورکولی شي نو همداسې ښځې ته هم اختیار حاصل دی چې خپل خاوند ته طلاق ورکړي. ښځه پاسېږي خاوند ته به د مغرب د مساوات مغربي معاشره کې د مساوات تصور او معنی دا ده چې ټول انسانان برابر دي، که هغه سړی وي یا ښځه وي، که مسلمان وي، که کافر وي، که پیغمبر وي او که امتي وي، پلار وي او که زوی، مور وي او که لور وي. نو لهدا مور د خپلې لور نه تپوس کولو حق نه لري او نه پلار د زوی نه تپوس کولی شي، ځکه ټول په درجه کې برابر دي. خبره غلطه ده. د دنیا 80% خلکو سره 20% دولت دی، 20% خلکو سره 80%، دا دونه ګیپ دی. مساوات دی ته وایي لکه زما په معاشره کې چې مساوات و، د امیر المؤمنین تنخواه به دونه وڅومره به چې د یو عام صفاهي وه، دا مساوات دی ته وایي. غنیمت به چې راغی چې څه به تقسیمېدل یو شان به تقسیمېدل، مساوات دی ته وایي. دې ته مساوات نه وایي چې دا دوی دوکې ورکوي چې مساوات دی. مساوات ته ورشه په یورپ کې هم ته وګوره خلک څونه د غربت نه لاندې ژوند تېروي. دا خلکو د دوکې دپاره دا ورکوي. همداسې د سړي او ښځو حقوق هم برابر دي. اخلاق اداب هغه دغې ختم کړو، معیار یې ختم کړو دوستانو، چې یو سړی د خپل زوی تربیت نشي کولی، د لور تربیت نشي کولی، د ښځې نو دا به د خاندان تربیت نشي کولی، نو دا به نور څه معاشره کې کامیاب ژوند تېر کړي. مغرب ازادۍ دپاره ادارې جوړې کړې دي. مغرب د انسان د ازادۍ دپاره یعنې د خیر او شر د تخلیق د تحفظ دپاره معاشرتي، علمي او ریاستي سیستم ایجاد کړی دی، او د انسان د ازادۍ په حاصلولو کې درې رکاوټونه مشکلات راځي. انسان چې ازادي حاصلوي 3 رکاوټونه دي. اول مادي مشکل لري کول. اول مادي مشکل لري کول. د مادي رکاوټ مطلب دا چې یو انسان څومره سره دومره وسایل نشته دی چې زه پرې دا خپل خواهشات پوره کړي، یو سړي سره دونه تخلیق کړي. نو د دې لپاره د ساینسي علوم او ایجادات شروع کړل چې انسان ته زیاته فایده ورسوي او ازادي حاصله کړي. زمانه قدیم کې د ساینس او فلسفې مقصد یو فلاحي اداره وه. قدیم زمانه کې به د ساینس دغه چې وه د ساینس او فلسفې مقصد څه شی و، دا فلاحي اداره وه. اوس د انسان د خواهش پوره کولو یو اداره جوړه شوې ده، یو تحقیقي اداره وه. لیکن په موجوده زمانه کې اوس یې له مصنوعي ښځې پیدا کړی چې دې ښځو نه بس تېر شي، ما ښځې ځان سره واخلئ چې ما ورسره کوئ. لیکن په موجوده زمانه کې ساینس د یو انسان لپاره د زیات ضرورت پوره کولو یوه اداره جوړه شوې ده. هغه که مادي رکاوټ لري کول وي، کوم چې انسان ته نه وي حاصل او د انسان ازادي ورسره متاثره وي. دویم معاشرتي مشکل لرې کول. سیول سوسایټي د یو څو افرادو مجموعه وي، د دې رکاوټ ختم کولو دپاره لیول سوسایټي انتظام جوړ کړی دی. د سیول سوسایټي مطلب دی چې معاشره کې چاته د ازادۍ په باره کې څه رکاوټ وي هغه ختم کړي. که هغه رکاوټ د مذهب وي یا د رسم او رواج وي او هغه د دې انسان د ازادۍ دپاره رکاوټ وي، نو دا سیول سیستم هغه رکاوټونه ختموي. تاسو به کتلي وي سیول سوسایټي د ښځو د ازادۍ دپاره احتجاج کوي. سیول سوسایټي دا ګوري چې که په کومه معاشره کې په خلکو خیر او شر مسلط کولی شي هغوی مخالفت کوي. که کومه جنۍ د کور نه وتښتي نو دا سیول سوسایټي وایي دا د دې خپلې مرضي ده، تاسو ورته څه نشئ ویلی. دریم د ازادۍ د تحفظ دپاره لیبرل حکومت جوړول. د دې ازادۍ د تحفظ دپاره د لیبرل حکومت تصور ورکوي. دا داسې حکومت وي چې د دې بنیادي مقصد وي د خلکو د ازادۍ تحفظ کول وي. هغه داسې قوانین جاری کړي چې په هغې سره خلک زیات نه زیات خوند او مزه واخلي. د دې لپاره مغرب د اسلام په هر یو قانون باندې تنقید کوي.
قوم چې د دوی په خیال د خلکو د انفرادي ازادي متاثره کیږي، قانون د توهین رسالت په دې باندې اعتراض کوي چې دې سره د انسان ازادي سلب کیږي، ځکه دوی وایي هر چا د اختیار حاصل دی چې د هر چا په باره کې خپله رایه ورکړي او کوم مقدس هستي باندې تنقید وکړي یا یې کارټون جوړ کړي، دا د دې سړي ته اختیار حاصل دی. دوی په پرده باندې اعتراض کوي چې دې سره د انسان ازادي سلب کیږي، په هر یو قانون اعتراض کوي چې د دوی په ګمان د انسان ازادي پکې سلب کیږي او دوی انساني حقوق وایي. په انساني حقوق کې اول حق د هغه ازادي ده کوم چې مغرب تصور پیش کوي. اوس راځو منګه د مغربي تصور ازادۍ نتایج سره لتا خو دا ازادي په دوه قسمه تقسیم کړه، یو انفرادي یو دا بنسبه او مګوره ازادي څو قسمه ده، انفرادي څه ته وایي، اجتماعي څه ته وایي. اوس د دې نتایج سره وتل د مغربي تصور د ازادۍ نتایج اوله نتیجه د خیر او شر د ښه او د بد تمیز ورسره ختم شو، معاشره داسې شوه چې د ښه او بد تصور پکې ختم شو، دا غلط او صحیح کارونه نه وي، ټول ښه کارونه وي. دویمه نتیجه د مذهب انصاري په تاریخ کې چې څومره مذاهب تیر شوي دي په هغوی کې د خیر او شر تصور شته دی. څونه مذاهب چې دي، څونه فلسفې چې دي، په دې کې خیر او شر موجود دی. هر یو مذهب والا ته لاړ شه، دا ښه سړی دا غلط سړی دا ښه سړی. په دې کې د مغربي فکر تاسو خطرناکه فلسفه یو سړی په دې نه پوهېږي. د دې ټولو خاتمه وشوه په جدید مغربي ازادۍ سره. مغرب وایي مذاهب ختم کړئ، تهذیبونه ختم کړئ او ازادي حاصله کړئ او داسې ازادي حاصل کړئ کوم چې ستاسو خوښه وي. اوس کومه نظریه چلیږي؟ درېیمه یو منټ صبر. اوس کومه نظریه ده؟ اوس کومه مغربي کومه فلسفه نظریه چلیږي؟ ګوره موږ ویل چې ماډرنیزم فلسفه وه، ماډرنیزم نه وروسته اوس کومه فلسفه ده؟ پوسټ ماډرنیزم. پوسټ ماډرنیزم څه معنا؟ دا ماډرنیزم هم اصول لري، سیکولریزم اصول لري، هیومنیزم اصول لري، کیپیټالیزم اصول لري، دا چې څونه دي لیبرلیزم اصول لري، سوشلیزم اصول لري، دا هم ختم کړي، مذهبونه هم ختم کړي، څه چې ستا خوښه وي کوه. دې ته پوسټ ماډرنیزم وایي. څه وایي؟ پوسټ ماډرنیزم. اوس دا نظریه روا دا غټې خبرې به تاسو که د الحاد باندې ځان پوهول غواړئ دا خبرې به یاد ساتئ، دا مبادیات دي. اوس ته په دې فلسفې نه پوهېږې، اوس ته راځې الحاد رد کړې، څنګه رد کړې؟ دا خو د هغې معاشرې نه راوتی الحاد دی. ستا مد مقابل خو چې ته به بنیاد نه خبره کوې، دا خو د سیم الدین چې نوم اعتراض وکړي هغه جواب خور سړی ورکولی شي. چې ته د هغې د فلسفې په بنیاد تا ته پته ولګي، وروسته را روان دي چې دا فلسفه ته وپېژندله، تا ته پته لګي چې دا سوال د کومې فلسفې په بنا دی. 5-6 قسمه اعتراضات کېږي، وروسته را روان دي. هغه تا ته خپله پته چې بی اول پکې دا دی چې ته به فلسفه تا ته پته لګي چې بی دا د دې نه متاثره دی، دا د دې فلسفې په بنا. نو چې کله تا ته مرض معلوم علاج کول به ډېر درله اسان، خو چې تا د مرض نه معلوم کړه بل ته ګزار کړې، کله بل ته ګزار کړې، الټراساونډ به دې نه کړ، دغه به دې نه برابر کړي ځان سره اوزار، او راځي د الحاد رد پکې نو څه خو نه دی چې هر سړی پوزه توره کړي او زه لوار یم زه الحاد رد کوم، هېڅ اسانه خبرې دي. درېیمه نتیجه د مشر او کشر د پلار او زوی او د ښځې او خاوند د شاګرد او استاد کوم تصورات چې د منع کولو دي او د ښه اخلاقو دا یې ختم کړل. دا یې ختم کړل او پلار او ښځه او خاوند د یو بل نه تپوس نشي کولی چې څه کوي او نه ورته نصیحت کولی شي. نصیحت نشي کولی دوستانو. څلورمه نتیجه معاشره کې د ښه او بد انسانانو دا تقسیم یې ختم کړو، کوم چې مذهب متعین کړی دی چې څوک نیک اعمال کوي دا ښه سړی دی او چې څوک یې نه کوي دا بد سړی دی. پنځمه نتیجه د چا په اختیار شوي عمل باندې د تنقید کولو مکمل خاتمه یې وکړه، یعنی چې څوک څه غلط عمل کوي چاته اختیار نشته چې تنقید پرې وکړي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر نشي کولی چاته. یو سړی دې په غلط کار ولیدو که دې ورته وویل چې دا دې ولې وکړو ما ورته یې منع کوو که نه، او دوی که دې ورته وویل چې دا دې ولې وکړو بس بیا به ولې سره به ته جیل کې پروت. که زوی ته دې ویل چې دا دې ولې وکړو نو بیا به څه شي خپل اولاد ته سړی نشي ویلی. نو دونه بې بسه زما معاشره ده او خلک یې موږ له صفتونه وایي چې بس اروپا او امریکا او یورپ او هلکه خدای دې بې خو بس ازادي دا ده چې ضرور ته څه شی چې ته په خپل اختیار سره څه کولی شي دوستانو، چې څه ستا د معاشرې دپاره، څه د اسلام دپاره، څه د دنیا او د آخرت دپاره ګټه ده، هغه تعلیم بچو ته ورکړي چې ستا د بچو تعلیم هم هغه خیوال ته ورته وروره څه کوي. دا زموږ اکثر ملګري چې یورپ ته لاړ شي هلته بچي بوځي بیا خفه به یې راولي مجبورۍ نه. دا زموږ که موږ هر وطن ته لاړ شو خو پښتونولي موږ نه پاتې کېږي. یو به ډېر سړی به هغه خلک هلته خوشحاله وي سره د بچو چې بېدینه وي، پردې خیال نه ساتي، ازادي نه د ښځو پروا ساتي او نه خپل ښځو ته مو یې ګرځي او ته هم ګرځي، هغه دوسان یې هغه چې موږ ورته دوسان په پښتو کې نو دوسان هلته خوشحاله وي. نور چې کوم پکې صحیح مسلمانان هغه د ښځو سره مجبورۍ نه ژوند تېروي، خو ښځو او بچو سره هلته هغې ډېر په مشکل کې ژوند تېروي چې داسې په لانجه مې ځان واړم.
چې بچي مې ځان سره اوس شپږمه نتیجه کم ریاست یا کم معاشره چې کم قانون جوړ کړي د دې د اختیار کولو کې مکمل ازادي ده. مکمل ازادي ده. کم ریاست هم دین پرستی قانون جوړ اوس یو کړي. استاد دوی دی ایلن ماسک ته مشهور سړی دی دوی ځان نه ښځه جوړه کړه په ده باندې خو د ډونالډ ټرمپ تایید هم وکړو که نه چې وایي دا شی ختم کړه قانون چې یو جنس به نشي بدلولی یو کس ځان نه سپی جوړ کړی دی یو دی دا ګور دا هغه خپل یو ښځې یوه جنۍ وه وایي زما ړوندوالی خوښ دی هېڅ سترګې ځان نه ویستي اوس ته دا اوس عقل مني دا معاشره ده د دې صفتونه موږ دا کې نه دی اوس دا قانون یې پاس کړو چې ته څه کوې کوه اوس تا باندې څوک رد نشي کولی ما ویډیوګانې شته دروغ نه وایم ګوره دا د ایلن ماسک زوی دی ځان نه چې ښځه جوړه کړه مړ یو کس ناست دی ځان نه جنۍ جوړه کړې هغه پلار یې په ژړا شي ته د پلار احساسات هغه هلک نه شي تپوس وکړي دا زما خپله ازادي ده نه شکر دی چې مسلمانان یې شکر دی قسم پوخ دی چې دا مسلمانه معاشره کې ژوند تېرې ته که په یورپ کې ژوند تېرولی چې تا به پته لګېدلې وي تا ته به پته لګېدلې وي چې پلار څه ته وایي مور دلته ما ته پته لګي پلار او مور او خاندان او معاشره او استادان هلته دا شی نشته دوستانو شکر ځکه درته زه وایم چې په دې دا موضوع د ځان خبر کو علا وجه البصیرت عقلي طور به مسلمان یو شکر به چې الله شکر دی چې مسلمان دی پیدا کړی الحمدلله ټول یو الحمدلله که کوم ریاست هم جنس پرستی قانون جوړ کړي نو څوک پرې تنقید نشي کولی دا د یو طبقې اختیار شوی خیر دی کوم چې د دوی د ځان دپاره خوښ کړی دی اکثر ملکونو په حجاب د پابندۍ قانون پاس کړی دی اوومه نتیجه ریاستي حالانکه دا خبره د دوی غلطه ده اوس فرانس والا پابندي ده ښځه به حجاب نه کوي حالانکه دی هغه روسیې هم ورته اجازه ورکړه چې کومه ښځه په خپل اختیار سره حجاب کوي سویټزرلینډ والا پرې پابندي لګوي یوه ښځه ده د فرانس ته هغه مسلمانه شوه او هغه وایي چې زه د اسلام حکم دی چې په پرده کې زه ښایسته ښکارم پرده کې مې عزت محفوظ دی دا ورته وایي نه ته به نه کوې دا د دې ازادي سلب کړه که نه یې کړه ولې نه ده سلب بالکل یې سلب کړه اوومه نتیجه ریاستي یا معاشرتي سطح باندې په داسې قانون منه وي کوم سره چې د انسانانو ازادي متاثره کیږي نو دا د دې د مغربي ازادۍ خلاصه شوه او دا د ازادۍ نه دی څه مطلب چې دا خواهش پرستي څه شی زناکاري شرابخوري دا خنزیران خوړل او دغه دا کیسې بغیر نکاح ژوند تېرول چې دا ورسره نه متاثره کېږي څه نه کېږي نه متاثره او دا قانون سړو جوړ کړی او ښځې تباه او برباد ښځې اوس تاسې هغه ته خاوندان نه میلاوېږي چې هغه په کور کې کښېني د انګرېزانو معاشره کې موږ مسلمانان په ښځو کار نه کوو که یورپ کې دی او که دلته څه ناڅه اوس شروع شوي دي په مزه مده یاره حالات خراب دي خرچې نه پوره کېږي ګزاره کوئ که او دا پیدا شوې د هیومنزم نه ده یعنې د انسان پرستۍ نه د مسلمانانو په معاشره کې د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خپرېدو اسباب او وجوهات دوستانو دا موږ دپاره لمحه د فکر ده چې داسې کامل مذهب لرو اسلام لرو دوستانو او بیا هم زموږ بچي الحاد طرف ته ځي هغه اسباب هغه سبا وایو واخر دعوانا